او درې مداله چې د باتم کسره وړي نو د بسم الله الرحمن الرحیم په دې بات کې درې خبرې نورم خبرې ډېرې زیاتې دي ما ډېر زیاتې کتلې صاحب روح المانی رحمه الله فرمایي علامه الوسی رحمه الله و یو علمی مجلس لکه نن سبا چې فقهي مجالس نو مخکې به د علماو داسې علمي مجالس هر عالم به پکې علمي تقریر کول وایي زما موضوع بسم الله و 250 میلیونه احتمالات مې ورته بیان درې ورځې تقریر مې وکړ 250 میلیونه احتمالات مې بیان و دا بعضې وایي بعضې ټول خلاص نه شو ټیم را باندې نو په هر تقریر مالا ته اجمالي یو څو خبرې ورته وکړې بعد مصاحبت کفاره ده که د استعانت کفاره یو جمله یو خبره مې ده دویم دا چې متعلق څه شی دی دریم دا چې د باتم کسره ولې ورته نو د بعد تحقیق نه فارغ شي دویم تحقیق په اسمو کې کوو په اسمو کې یو صرفي تحقیق درته کوو دوه صرفي تحقیقات او یو پکې د علم کلام والا نو په دې کې به دا درې تحقیق کوي دوه پکې صرفي تحقیقات اول صرفي تحقیق پکې دا ده چې د بشریانو په نسبت باندې کلمه د اسم چې ده په دې کې دوه صفات دي یو صفت پکې دا ده چې دا ساکن الاول ده او محذوفه العجز ده دوه صفات دي اول ساکن ده او په اخر کې څه شی ده حذف ده محذوفه الاعجاز نو د بشریانو په نسبت باندې لس اسماء دي چې اوایل مبني په سکون باندې دي او په اخر کې حذف د عجز راغلی ده اخر حذف شوی ده نو من الاسماء العشره التي بنيت اوائلها على السكون کلمه د اسم د اغلس اسماء نه ده چې اوایل مبني په سکون باندې دي اغلس اسماء ده ابن ابنه ابنه اسم اسم اثنان اثنتان امرأ امرأة ايمن الله او ايمن الله دا لس اسماء دي د دې اوایل مبني په سکون باندې ساکن اوایل لیکن حين النطق پدې کې حمزه زائديږي لکراهه الابتداء بالساکن ابتداء بالساکن مکروه ده لدی وجنه حمزه پکې زائديږي نو د دې اوایل مبني په سکون باندې یو صفت ده او دویم صفت دا ده چې عجز اخري حذف شوی دی لکه د یقین په شان په مابین د محفوظ په عجزه او ما بني اوله د دې دوړ په مابین کې عموم او خصوص په وجه ده درې ماده غواړي ماده د اجتماعي لکه اسم اولی مبني په سکون ده او اخري حذف او ماده د افتراقي د ما بني اولهونه اولی مبني په سکون ده لکه امرأ ايمن الله د دې اول مبني په سکون دی او اخر نه حذف شوی او اخر به حذف شوی اول به مبني په سکون باندې نه لکه يردون او دمون خبر تقدیر په دې کې دا دوه صفات دي اول مبني په سکون دی او اخر حذف شوی محذوفه العجز ده او اول مبني په سکون دی دا اوله صرفي مسله مې درته او دویمه صرفي مسله په کې دا ده چې اسم په اصل کې څه شی نو د بشریانو په مذهب په اصل کې سیم ون دی اعلال په کې داسې کوي چې په سیم ون کې واو تخفیفا حذف شو لکثرت الاستعمال سیم ون واو حذف او سین ته سکون ورکړل او میم ته حرکت ورکړل حمزه د وصل په کې زیاته کړل اسم وترنه اصل کې سیم ون دی درې کار په سیم ون واو حذف صحیح چې و حذف څه شفاعت شو سیم کړي سین تم سکون ورته دریم میم تم حرکت ورته نو اسم نو په اعلان کې درې کار وکړه و حذف له لکثرت الاستعمال او سین تم سکون ورته او میم تم حرکت ورته څلورم بیا دا کار وکړو چې حمزه د وصل په کې زیاته کړه نو اسم په وزن د افعل باندې جمع اسماء راځي اصل کې اسماء ونده وو په حمزه باندې بدل شو لوقوعها رابعه بعد الف څلورم ځای کې وو راغلی د الف نو وروسته هغه په حمزه باندې بدل شو اسماء قنترن او تصغیر سمی راځي په اصل کې سمی ونده وو یا په یو ځای کې راغلی نو وو په یا بدل شو او یا په یا کې مدغم شو نو سمی ترنه
نو ګوره په اصل کې سم ون دی، جمع اسماء ون ده، تصغیر سمیون دی. اسماء په اصل کې څه شو؟ اسماء ون، وو په همزه بدل او سمیون تصغیر دی. سمیون په اصل کې څه شو؟ سمیون. وو یا په یو ځای کې راغله، وو په یا بدل شو، یا په یا کې مدغمه شو، نو سمیون ترېنه جوړ شو. نو په اصل کې سم ون دی. او د کوفیانو په مذهب باندې په اصل کې وسم ون دی، وایي په اول کې راغلی دی. نو دوی اعلام داسې کوي چې وو پکې حذف شو او د هغې په عوض کې حمزه د وصل راغله. بس مختصر اعلان کوي، وسم وو حذف ده او په عوض کې حمزه راوړه. نو د دوی په مذهب د اسم وزن دی اعلن، لیکن د کوفیانو په مذهب باندې دوه اعتراض راځي. اول اعتراض کې دا راځي چې تا وو حذف په عوض کې د څه شی راوړه؟ حمزه. نو چې حمزه په عوض د وو کې راغله، نو د عوضیت تقاضا د مقصودیت کوي، او دا حمزه الوصل ده، وصلیت تقاضا د عدم مقصودیت کوي. حمزه د وصل غیر مقصود دی. نو هم حمزه د وصل ده، هم عوض ده، د اجتماع د متنافیین. عوضیت تقاضا د مقصودیت کوي او وصلیت تقاضا د عدم مقصودیت. خبره د کوفیانو په مذهب کې اعتراض راځي چې تاسو په مذهب کې اجتماع د نقیض نه ده، ځکه تاسو وو حذف کړو په عوض کې حمزه راوړه، نو د عوضیت تقاضا د مقصودیت کوي. بل طرف ته د حمزه الوصل ده، وصلیت تقاضا د عدم مقصودیت کوي. مقصودیت او عدم مقصودیت اجتماع د نقیض نه ده، نو د کوفیانو په مذهب اجتماع د نقیض نه راځي. دا یو اعتراض په مذهب د کوفیانو. او دویم اعتراض په مذهب د کوفیانو باندې دا دی چې په کلام د عربو کې داسې مثال نشته چې صدر حذف شي او په عوض کې حمزه الوصل راغلی، اول حذف شوی او په عوض کې حمزه الوصل راغلی. نو دا دوه اعتراض په مذهب د کوفیانو دي. د دې وجه نه مذهب د بصریانو راجح دی چې دا په اصل کې سم ون دی. په اسمون کې ډیر لغات دي، ابن عقیل والا څلور ذکر کړي، لیکن یو شاعر اتلس ته رسولي دي په اسمون کې لغات. للاسم 10 لغات مع 8 بنقل جد شيخ الناس اكملها، سم سمات سما واسم وزد سمة كذا سماء بتسليس لاولها. نو په دې کې لغات مختلف دي. سمونم جائز ده، سماتونم جائز ده، سمنم جائز ده، اسمونم جائز ده، سمتونم جائز ده، سماء سماء او سماء بتسلیس لاولها، دا درې وړم جائز دي. نو مختلف لغات دي. ابن عقیل والا ضرور ذکر کړی دي او روح المانی والا لس ذکر کړی. نو په دې کې انا اتلس ذکر کړی، اتلس لغات دي. په دې پوه د دین وروسته د علم کلام یو مسله درته ذکر کوم. دا ډېره ګرانه مسله ده، په تاسو ته زه مختصره ذکر کوم. ګورې ځان پرې پوه کوئ، بیا ولیکئ. اسم عین مسما ده او که اسم غیر ده د مسما نه. د معتزله مذهب دا دی چې اسم د مسما نه غیر ده، او د اهل سنت والجماعت مذهب دا دی چې اسم د مسما سره عین ده. و د دې نه مخکې اهل سنت او معتزله په دې سره متفق دي چې کله اسم د مسما سره عین، کله اسم د مسما نه غیر. صحیح؟ کله اسم د مسما سره عین، لکه زه وایم کتب زید، کتب زید لیکل وکړه زید، دا لیکل زی دال کړي دي او که مصداقي کړي، مصداقي کړي. دلته اسم د مسما سره عین. کتب زیدون د زید نه څوک مراد ده؟ ذات. ګوره ذکر د اسم د مراد نه مسما، دلته اسم د مسما سره عین. کتب زیدون لیکل وکړه زید، د اسم لیکل نه دي کړي، د زی دا لیکل نه دي کړي، بلکې مسما لیکل کړي دي. دلته اسم د مسما سره عین ده. د زید نه څوک مراد ده؟ هغه مسما د زید مراد ده. نو کله اسم د مسما سره عین، په دې کې اختلاف نشته چې قرینه موجوده ده، دلته ورته دا کتبه قرینه ده. او کله اسم د مسما سره غیر وي چې کله قرینه موجوده ده، لکه کتب زید، ولیکل شو زید،
کتب زید ولیکلی شو نو دلته زی دال لیکلی شوی دی هغه ذات یې نه دی لیکلی شوی هغه غوښې او هډوکي او رګونه او پلې هغه مسمی نه دی لیکلی شوی بلکې څه شی لیکلی شوی دی اسم لیکلی شوی دی نو کله چې قرینه موجوده وي د عینیت نو هلته عین چې کله قرینه د غیریت موجوده وي هلته غیر کتب زیدون کې کتب قرینه ده چې عین کتب زیدون کې کتب قرینه ده چې دلته غیر خو چې کله قرینه نه موجوده دې ځای کې اختلاف دی چې به اسم د مسما سره عین دی که غیر دی لکه رأیت زیدن رأیت زیدن کې اختلاف دی رأیت زیدن کې چې دلته دا زید اسم دی آیا دا د مسما سره عین دی که غیر دی نو اهل سنت والجماعت وایي چې اسم د مسما سره عین دی او معتزله وایي چې اسم د مسما سره غیر دی نو څو صورته شو درې صورته شو اول قرینه د عینیت لکه کتب زیدون هلته عین دی دویم دا چې قرینه د غیریت وي کتب زیدون هلته غیر دی دریم دا چې دا قرینه نه وي مطلقي لکه رأیت زیدن د رأیت تعلق د دې زی دال سره هم راتلی شي د دې اسم سره هم راتلی شي او د رأیت تعلق د مسما سره هم راتلی شي نو دلته اسم د مسما سره عین دی که غیر دی د دې اطلاق په صورت کې اختلاف دی نو اهل سنت والجماعت فرمایي چې اسم د مسما سره عین دی او معتزله وایي چې اسم د مسما نه غیر دی ان شاء الله چې لږ اجمالي پوه شو د اهل سنت والجماعت لپاره دوه دلایل اول دلیل ورته دا دی الله په قرآن کریم کې فرمایي سبح اسم ربک الاعلى سبح اسم ربک الاعلى سبح تسبیح بیان کړه اسم ربک د اسم د رب نو تسبیح او تنزیه دا د مسما بیانېږي دلته ذکر د اسم د مراد ترې نه مسما دی نو معلومیږي دا چې اسم د مسما سره عین ځکه تسبیح د تسبیح تعلق د چا سره د ذات سره نو دلته د اسم نه ذات مراد سبح اسم ربک الاعلى تسبیح او تنزیه بیان کړه ذات ربک الاعلى نو د اسم نه ذات مراد یو دلیل وایي او دویم دلیل د اهل سنت والجماعت د پاره دا دی چې تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام تبارک اسم ربک ګوره تبارک د تبرک تعلق د ذات سره او دلته تعلق د اسم سره راغلی دی نو معلومیږي دا چې اسم عین دی د ذات سره اسم عین مسما په دې دوه دلایلو کوم دریم دلیل هم درته ذکر کوم دریم دلیل د اهل سنت والجماعت د پاره دا دی چې یو سړی خپلې ښځې ته وایي زینبوت والقل زینبوت والقل دلته زا یا نون با دا طلاق شوې ده که ذات طلاق شوې ده ذات طلاق شوې نو دلته د زینبو نه ذات مراد زینبوت والقل نو اسم عین دی د مسما سره ځکه ترې نه ذات مراد د اهل سنتو په دلایلو پوه شو ګوره درې مختصر دلایل مې درته ذکر کړي ډېر اسانه مې کړه ګوره د اول نه مې داسې درته شروع کړه چې اسم کله عین وي د مسما سره چې قرینه د عینیت وي لکه کتب زیدون کله اسم غیر وي د مسما سره چې قرینه د غیریت وي لکه کتب زیدون چې کله مطلق وي لکه رأیت زیدن دلته اسم د مسما سره عین دی که غیر دی دا ډېره سخته مسله ده خو ما درته اسانه پوه شو نو دلته اهل سنت والجماعت وایي چې عین دی او معتزله وایي چې غیر دی د اهل سنتو دپاره څو دلایل ما درته ذکر کړو درې سبح اسم ربک الاعلى د تسبیح تعلق د ذات سره نو د اسم نه ذات مراد تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام د تبرک تعلق د ذات سره دلته د اسم نه ذات مراد زینبون والقل د طلاق تعلق د چا سره د ذات سره نو زینبون څه مراد دی دا درې دلایل دي د معتزله او د اهل سنت والجماعت او د معتزله او د پارم دلایل شته معتزله وایي اسم غیر دی د مسما دلیل دا دی چې ګوره په اسماو کې تعدد دی او په ذات کې تعدد نشته د الله په څو نومونه دي قرآن کریم کې نه یو کم سل نومونه ذکر شوي ګوره په اسماو کې تعدد دی او په ذات کې تعدد نشته ذات یو دی نو که اسم عین شي د مسما سره نو متعدد به عین شي د غیر متعدد اسماو کې تعدد دی او په ذات کې تعدد نشته ذات یو دی او اسماو کې تعدد دی نمونه نه وي او ذات څه شی دی شابه یو
نو کچرته اسم عین شي د مسما سره متعدد به عین شي د غیر متعدد سره. دا یو دلیل ان شاء الله چې پوهیږئ. دویم دلیل ورته دا دی چې اسم مرکب دی او ذات بسیط دی. ګوره الله مرکب دی، حمزه ده پکې، لام دی پکې، الف دی پکې، ها ده پکې. الله الرحمن مرکب دی، الرحیم مرکب دی، اسم مرکب دی او ذات څه دی؟ بسیط دی. ذات الله په بسیط دی، مرکب نه دی. نو که اسم عین شي د مسما سره نو مرکب به عین شي د بسیط سره او مرکب د بسیط سره عین کېدی نشي. صحیح. دریم دلیل د معتزله او د پاره دا دی چې په اسم کې اختلاف راځي، په اختلاف د امکنه سره او په اختلاف د ازمنه سره. زمانی چې مختلف شي نمونه مختلف کیږي او په خلاف د ذات نه ذات نه مختلف کیږي. درې دلایل د معتزله او د معتزله یو دا چې اسم کې تعدد او په ذات کې تعدد نشته. دویم دا چې په اسم کې ترکیب او په ذات کې ترکیب نشته. دریم دا چې په اسم کې اختلاف دی، په اختلاف د زمانو د مکانونو سره او په ذات کې اختلاف دی. ور مختصر اول دلیل ذات اسم کې تعدد او په ذات کې تعدد نشته. اسم کې ترکیبی او په ذات کې ترکیب نشته. دریم اسم کې اختلاف دی او په ذات کې اختلاف نشته. دا د معتزله او مذهب تقریبا لقوي کوي. او اکثر علما په کې دلته محاکمه کوي چې دلته نزاع لفظي ده. د محاکمه محاکمه داسې ده چې ګوره کله د اسم نه لفظ مرادي، کله د اسم نه ذات مرادي، کله د اسم نه صفت مرادي. د اسم درې معناګانې را بس. د اسم نه کله مراد لفظ محاکمه درته ده، کله د اسم نه مراد لفظ، کله د اسم نه مراد ذات، کله د اسم نه مراد صفت. کله چې د اسم نه مراد لفظ شي نو الته اسم خیر دی د مسلمان. کله چې د اسم نه مراد ذات شي نو الته اسم عین دی د مسلمان. او کله چې د اسم نه مراد صفت شي نو بیا کله عین وي کله غیر. ځکه صفت په دوه قسمه ده، صفت اضافي او صفت حقیقي. کله صفت نه صفت اضافي واخلئ نو بیا اسم غیر دی د مسلمان. او کله صفت نه صفت حقیقي واخلئ، صفت حقیقي کله عین وي لکه وجود او کله نه عین وي نه غیر وي لکه علم او قدرت. تاسو په شریعت کې وایي کله چې د الله په صفات نه عین دي نه غیر. بس دا غیر محاکمه. صحیح شو. ګوره بیا درته وایم دا محاکمه. د اسم څو معناګانې دي؟ درې شابه. اول اسم ذکر د اسمي مراد ترېنه لفظ لکه کتب زید. دویم کله ذکر د اسمي مراد ترېنه ذاتي لکه کتب زید. دریم کله ذکر د اسمي مراد ترېنه صفت چې صفت شي بیا دا صفت په درې قسمه ده. صفت اضافي، دویم هغه صفت حقیقي چې عین ده، دریم هغه صفت حقیقي چې نه عین ده نه غیر ده. نو که ذکر د اسم او مراد ترېنه لفظ نو دلته اسم غیر دی د مسلمان. دویم چې کله ذکر د اسم او مراد ترېنه ذات نو هلته اسم عین دی د مسلمان. دریم دا چې کله ذکر د اسم او مراد ترېنه صفت نو دا بیا په درې قسمه دی که نه؟ کله غیر وي، کله عین وي، کله نه عین وي نه غیر. که صفت نه صفت اضافي واخلئ دا غیر. که د صفت نه صفت حقیقي واخلئ لکه وجود نو دا عین. او که د صفت نه صفت حقیقي واخلئ خو لکه علم او قدرت نو دا بیا نه عین دی نه غیر. انشاءالله چې پوه شوي. نو دا نزاع تقریبا لفظي غوندې ده. نو دا مې په اسم کې درته خبره. بسم الله لفظ د الله دی. په اسمو کې خو انشاءالله چې درو تحقیقات تاسو زده کړي او دا یو به درته نه وي چې اسم عین دی او که غیر. او دا خو ډېر اسانه شو. شپږ وواري انشاءالله چې فکر راشي. د بسمې د دې دوو کلمو نه فارغ بسم الله په لفظ د الله کې درته تحقیق کوم. په لفظ د الله کې د علماو اختلاف دی. لکه د الله پاک ذات چې محیر د عقلاو دی.
الله پاک په ذات کې عقلا حیران پکې داسې دي چې د الله پاک ذات نه د جسم نه جوهر دی نه عرض نه مصور دی نه بالا او نه پایین دی نه یسار او نه یمین دی نو عقل پکې کار کوي چې داسې یو ذات چې نه د جسم نه جوهر دی نه عرض نه مصور دی نه بالا او نه پایین دی نه یسار او نه یمین دی داسې ګور نه دی او نه زموږ په عقل کې راځي دا الله ذات چې د محیر د عقلاو دی د خلقو عقلونه پکې حیران دي دا لفظ د الله محیر د بلغاو دی په دې کې نحویان او صرفیان او د علم معانی والا او د علم بلاغت والا حیران دي چې دا لفظ د الله دا عربي دی او که عجمي دی بیا که عربي شي نو مشتق دی که غیر مشتق دی نو په دې کې د علماو ډېر اختلاف بعض علماء فرمایي چې لفظ د الله دا عجمي لفظ دی په اصل کې لا ده اخر کې الف حذف او دا غي په عوض کې په اول کې الف لام راوړل نو الله درنه په لفظ د الله کې به تحقیق بیا به ولس منټه تفصیل صحیح ده مختصر تحقیق درته کوم تاسو کوم متول او دا کتابونه ویلو هلته به مزه کړئ خو درته مختصر کوم ګوره لفظ د ذات د الله محیر د عقلاو دی او لفظ د الله پاک چې د محیر د بلغاو دی بلغا په لفظ د الله کې حیران دي چې دا لفظ د الله عربي لفظ دی او که عجمي لفظ دی بعض علماء فرمایي چې دا عجمي لفظ دی په اصل کې لا ده لا په اخر کې الف حذف او دا غي په عوض کې اول کې الف لام راوړل الله وایي عجمي لفظ ده په اصل کې لا ده اخر کې الف حذف او دا غي په عوض کې اول کې الف لام راوړل الله تعالی لیکن دا مذهب کمزور دی صحیح مذهب دا دی چې دا عربي لفظ دی نو چې الله عربي لفظ شو نو بیا پکې اختلاف دی چې دا مشتق دی او که غیر مشتق دی نو ډیر علما فرمایي چې دا مشتق لفظ دی بیا چې مشتق شي نو د چا نه مشتق دی بیا په دې کې اختلاف دی نو ګوره که عربي لفظ شي نو پکې دوه مذهب دي چې مشتق دی او که غیر مشتق دی راجح خدا دی چې غیر مشتق دی خو بعضې علما فرمایي چې دا مشتق دی بیا چې مشتق شي نو د چا نه مشتق دی نو سیبوی د خلیل نه روایت کړی دی چې دا مشتق دی د الهن په اصل کې الهن دی په وزن د فعالن الهن دی په وزن د فعالن نو الف لام ور باندې داخل عوضا عن الهمزه په اعلان کل اصل کې څه شی دی الهن همزه حذفك او په عوض کې الف لام راوړل الله وکیل اعلان ډېر آسان دی ډېر غټ نقصان دی اصل کې الهون دی دا موریدنی په زړه دی الهون دی پاسه نو همزه حذفك او په عوض کې څه راوړل الف لام نو په خلق آسان دی حقیقت کې ګور ډېر ګران دی اعتراض کو په دې علامه لو كان الامر كذلك كاعلان داس شيء لجتمع حذف العوز والمعوز في حاله واحده حذف د عوز او د معوز په یو حالت کې راشي لكن التالي باطل فالمقدم مثله حذف د عوز او د معوز په حالت واحده کې پنيز د بلغه حرام دی دلیل د ملازمه دا دی لا ابوک نه همزه شته یا الف لام شته حمزه معوضه او الف لام څه شی دی عوض تاسو اعلان الناس کړی الله په اصل کې الہ دی حمزه حذف کړه په عوض کې الف لام راو نو الف لام عوض شو او حمزه څه شی شو معوضه شو او فلاح ابوک کې عوض او معوض ډوړه حذف شو الله ابوک او حذف د عوض او د معوض پنيز د بلغه حرام لو كان الامر كذلك اعلان ذات شيء چې د حمزه د الف لام بدل کړي نو لجتمع حذف العوض والمعوض ويو كلمه بحذف د عوض او د معوض يوزيش لكن التالي باطل فالمقدم مثله حذف د عوض او د معوض ناجائز دی او فلاح ابوک کې حذف د عوض او د معوض ډوړو راغلی دارنګي لله ابوک ګور دلته عوض او معوض ډوړه نشته نه همزه
حمزه شته چې معوض ده نه الف لام شته چې عوض ده اگر چې سیبوي دا اعلان د خلیل لرا نقل کړی دی چې الله په اصل کې الہ ده حمزه حذف شو او دا په عوض کې الف لام راوړل شو لیکن دا اعلان ډیر سخت نقصان لري وجه دا چې کچته اعلان دغه شی لو كان الامر كذلك لاجتمع حذف العوض والمعوض في كلمه واحده محذف د عوض او د معوض په یو کلمه کې راشي لكن التالي باطل فالمقدم مثله بطلان د تالي ظاهر دی او دلیل د ملازمي لا ابوک او لله ابوک لا ابوک کیم دوړه حذف شوی دی نه عوض کنه معوض او لله ابوک کیم دوړه نشته نه عوض کنه معوض نو یو مذهب پکې دا چې دا په اصل کې الہ دی دوی به مثالم پیش کړي تاسو به مثالم پیش کړي ورته ذکر لکه الناس الف لام وی په عوض د حمزه کې راغلی دی الناس په اصل کې اناس دی حمزه حذف شو او دغه په عوض کې الف لام راوړل په هر تقدیر یو مذهب پکې دا چې الله په اصل کې الہ دی بیا دوی فرق هم ذکر کړی دی وای د الہ او د الله په مابین کې فرق شته که نشته نو دوی په کې فرق ذکر کړی دی سید السند رحمه الله فرمایي چې هما علمان لذاته دوړه د الله د ذات لپاره علمان دي الله شي ف اله شي دا د الله د لپاره علمین خو قبل الحذف فغير الله باندې الا انه قبل الحذف يطلق على غيره تعالى اله د دې اطلاق په بوت باندې کافرانو په بوت باندې د اله اطلاق او د الله اطلاق په غیر الله نه کیږي نه کافر کړي نه مسلمان کړي نو یو فرق پکې دا چې د الہ اطلاق په غیر الله شوی دی کفار کړي او د الله اطلاق په غیر الله نه یو فرق د الله او د الہ په مابین کې دی دویم فرق پکې علامه تختزانی رحمه الله کړی دی په متول کې هغه داسې فرمایي چې الہ دا وضع شوی دی د مفهوم کلی د لپاره چې معبود بحق دی او الله علم شخص دی الہ د مفهوم کلی د لپاره وضع او الله څه شی دی علم شخص دا فرق علامه تختزانی رحمه الله کړی رضی هغه فرمایي چې د دوړو په مابین کې فرق دا دی چې الہ د اعلام غالبونه دی او الله د اعلام خاصونه دی دا درې فرق دی د الله او د الہ اول فرق سید السند کړی دی سید السند رحمه الله دا سی فرق کړی دی چې د الہ اطلاق په غیر الله کې او د الله اطلاق په غیر الله کې دویم فرق علامه تفتزانی رحمه الله کړی دی چې الہ د مفهوم کلی د لپاره وضع شوی او الله د علم شخص او دریم فرق رضی کړی دی هغه وایي الله او د او که الله دی د الله پورې خاص دي خودم رضا چې الہ د اعلام غالبونه د اعلام غالبه او الله د اعلام خاصه دا اول اعلان سره د مالها او د معلها دویم اعلان پکې درته کوم بعض علما فرمایي چې لفظ د الله په اصل کې لا هون دی لا هون الله په معنا د احتجاب الله پاک محجوب دی د عقلونو نه پناه دی او د سترګو نه پناه دی نو دا په اصل کې الله هون دی په معنا د احتجاب اعلان اسانه دی د الله په اول کې الف لام راوړه الله بدین د چا په عوض کې نه دی ډایرکټ پکې ورته الله نو بعض علما فرمایي چې دا په اصل کې الله هون دی په معنا د احتجاب نو په اول کې الف لام راوړل شو الله تعالی دریم اعلان پکې دا دی بعض علما فرمایي چې لفظ د الله دا مشتق د ولها نه دی ولها په معنا د تحیر د الله د ذات کې د خلقو عقلونه حیران دي کړي نو د ولها نه الله نشو او حذف شوی دی او په عوض کې الف لام راوړل شي الله دې او بعض علما فرمایي چې الله مشتق دی د الله يتألهون په معنا د تضرع د عاجزۍ الله پاک د خلق عاجزي کوي نو بعض علما فرمایي چې مشتق دی د الله يتألهون په معنا د تضرع او د عاجزۍ سره نو ګوره ما درته اول کې دا شی ویل چې لفظ د الله کې اختلاف دی چې دا عربي دی که عجمي دی
بعض علماء فرمایي چې دا عجمي دی په اصل کې الله دی د الله په اخر کې الف حذف شو په عوض کې اول کې الف لام راوړل شو الله لیکن دا مذهب کمزور دی صحیح مذهب دا دی چې دا عربي لفظ نو چې عربي لفظ شي نو بیا مشتق دی که غیر مشتق دی نو بعض علماء فرمایي چې دا مشتق دی چې مشتق شي نو د چا نه مشتق یا د اله نه مشتق دی دا سی بوی د خلیل نه روایت کړي یا د اله نه مشتق دی یا د الله نه مشتق دی یا د وله نه مشتق دی یا د الله یا الله نه مشتق دی لیکن دا ټول مذاهب کمزوري دي یو اعلان به تاسو بلم خو کې اورېدلې چې الله په اصل کې الاله دی دا اعلان اوریدل کنه په زراده صاحب الکشاف دا اعلان کړی صاحب الکشاف وایي سما صاحب الکشاف جار ليس محشری چې دا په اصل کې الاله دی نو دو اعلان په شروع الاله د اعلان طریقې دوی الاله همزه دوی دا دویمه همزه حذف کړه الاله چې الاله شو دا دویمه حمزه سره د حرکت نه حذف شو الاله درنه جوړ شو بیا لام په لام کې مدغم شو الله درنه زما شریف په خلاص اعلان چې الله په اصل کې الاله دی په کې اعلانونه دوی یو اعلان په کې دا دی چې دا دویمه حمزه سره د حرکت نه حذف او بیا یو لام په بل کې مدغم نو الله درنه یو اعلان داده او دویم اعلان پکې داده چې الالهو کې حرکت د حمزه ما قبل تنقل لام او به حمزه حذف نو ګوره په دې باندې اعتراضونه علما وکړي اول اعلان باطل دی اول اعلان دا چې د اصل کې الالهو دی حمزه سره د حرکت نه حذف شو دا حذف بلا سبب دی دلیل نشته چې ولې د حمزه سره د حرکت نه حذف کړه حذف د حمزه سره د حرکت نه بلا دلیل دی اول اعلان وزکه باطل او دویم اعلان د ذهن کې راغلو دویم اعلان څنګه حرکت د حمزه لام ته ورکړه او به حمزه حذف کړه ګوره په دې کې نقل د حرکت د داسې حرف نه راغلی دی چې بین الکلمتین دی د حمزه بین الکلمتین د علی سبیل اللزوم نقل د داسې حرف نه چې په مابین د دوه کلمتینو کې علی سبیل اللزوم وي د دې لپاره په کلام د عربو کې نظیر نشته او دا راځي چې حرکت د حمزه ما قبل تنقل کی او به حمزه حذف کی نو په دې اعلان کې اجتماع د مثلین متحرکین راځي دا خو ثقل طرف ته انتقال کی او په اعلان کې د خفت طرف ته انتقال راځي لدی وجنه د اعلان باطل دی دا د محشری نو دا د اشتقاق ولا مذهب باطل دی نو خاب مذهب دا چې دا غیر مشتقه